أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. په دې آیات کې الله جل شانو فرمایي تاسو د کومه غلطي وکړه دغه غلطۍ نه بعد الله پاک تاسو ته معافي وکړه دې لپاره تاسو د الله پاک احسان ومنه ځکه چې د قوم کله چې موسی علیه السلام څوري لپاره خپل امت نه لوړلو یو څوري جو سره نه نو سامری څنګه د خپل مکر او فریب سره دغه امت گمراه کړلو. دغه قسم ته سامری تقریبا هر امت کې موجود وي. امت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې هم نن سبا څه مذهبي اور سیاسی سامری موجود دي. صدا خلق حکم دي هغه گمراهي. تاسو موږ په دی وخت کې صدا خلق دی يهودو دی نصاراو دی اسرائیلو دی هغه ایجنټون خصوصا متسګورو په پاکستان کې هغه لګیای یا قدیانیت ته فروغ ورګي یا غیر مسلم يهودو سره مدد او نصرت کوي هغه تلیاری کولوي کله هغه خبري کتابي ټایټل په شکل کې رمخته کی ته تعلیم په صورت کې درګي کله هغه نن سبا سوشل میډیا دا ایدی په صورت کې هغه مختلف اکاؤنٹ خپل کړی دي سیاق په ذریعہ سره تو په ذهن کې د اسلام د دین د پیغمبر د کتاب یعنی قرآن ایدی د صحابه کرامو زندگی خلاف هغه ته ذهن ته اشکالات درچي او هغه د پاره ته په معنا څوک هغه یی ته یاره نن سبا ساينس اینڈ ټیکنالوژي زمانہ دا هغه دی واجب نه تو ذهن ته اشکالات درچي هغه اشکالاتو کې ته مبتلا کی 15 19 30 سال په ماس کې نوجوانان نرینا زنانا دا دغه یو قسم ته شکار کړي هغه ته غلط ذهن سازي کوي حتی خلق خدای ذات نه منکر کی بیا خلق یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخیری پیغمبر منل نه هغه انکار وکي څو هغه بل طرف ته مسلمان مزال وشي. دا سیاسی حکومت پارلیمنټریانز دي هغه د خپل د قانون او د آئین کې ترمیم کولو په ذریعہ سره یا قانون جوړولو په ذریعہ سره غیر ایجنډا وروړي که زور قوت ته حاصل شو به په زبردستی در باندې نفیذ کی او که زور زبردستی حاصل نشول او دا به د غیر نه د پیسو او د فند په لالچ کې د غوزون ته کسون وغړي خلک سره جوړ شي. الحمدلله د پاکستان په سیاست کې په پارلیمنت کې علما موجود دي. هغه علما هر وخت کې ته تخی لکه موسی علی السلام قوم ته ویلو چې دا سمیری تاسو دوکا کړی دای تاسو خدای نه دا خدای اصل هغه د څنګه مت دا کتاب ته تورات رکړیا اندانو من علما هم لګیا دي. سو علما انداو ته خبري کوي سو ګورا تاسو مت قرآن ملو دا قرآن ته وګوره سو قرآن تاسو ته نن سبا خلک داوی کوي زبو دغه ریاستي مدینه او زبو دغه وکا زبو هغه وکا او یغو حتی صدیق خاتم النبیین لفظ جرأت هو کې نشته د هغه ادا کی سي او دینه علاوه تاسو موږ مختلف څوره سیاسي کارکونون دي او سیاسي پارلیمنټریانز دي پارټای والا هغه تاسو وګوره هر زمانه کې هغه په ختم نبوت په شک باندې حمله د پاکستان په عین باندې کړی دا او مختلف طور باندې هغه کوشش کړی دا څنګه طریقې سره مسلمان شناخت ختم شي اسلام شناخت او پہچان ختم شي او دا خلک څنګه شراب عام کی د څنګه سود عام کی د څنګه غړ ګناونه عام کی او نکاحونه څنګه ختم شي مختلف صورتونو کې موږ سګورو سو په ملک نه نه حمله کیږي تعلق ملو شي میډیا په سطح باندې روړل شي چې نه دا تعلق نه ده شوا ویلي صدا صرف د غشایت اسلامي کوم شعار او شناخت ته اخذ مول کوشش کوي نو ایدی واجنه هر زمانه کې به سمیری موجود وي. نن سبا پاکستان په دی دور کې هغه عمومي طور باندې مذهبي هغه هم سمیری هم شته دي سیاسي سمیری هم شته دي څنګه لګي دي مسلمان دي عقیدې خربولو کوشش او مسلمان ته د او خلکو ایجنډي باندې تللو کوشش وسره کوي
هغه د پیسو په لالچ کې وي د ښځو په لالچ کې وي یا د عهدو په لالچ کې وي هغه خپل نظام ورباندې روستل غوړي ثم عفونا بیا مو معاف کړلې عنکم یعنی تاسو ثم عفونا عنکم مو معاف کړلې بیا تاسو من بعد ذلك ورست دي دینا ویلی لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ یعنی تاسو مو معاف کړلې دې لپاره چې تاسو د الله تعالی شکریا ادا کړئ نو د دې تو به ذکر مختر روان دا اوس لعلکم تشکرون څه دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ دا الله پاک شک نه کولو بلکې الله پاک ته پاتې و چې دا غو شکریا ادا کړئ نو لعلکم دی الله تعالی دی پر استعمال شوی حدیثونه کې د سینې ته شاید تاسو بلکې دی لپاره تاسو دی الله تعالی شکریا ادا کړئ نو ثم عفونا عنکم بیا مموف کړل تاسو من بعد ذلك ورست دی دینا لعلکم تشکرون دی لپاره تاسو شکریا ادا کړئ دی الله تعالی احسان ومنه الله تعالی دو مو دوست په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی پوهه هم نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین